نن سبا چې اوسو ګرپاسي په خپل حالت د 20 غنټې لپاره موږ سره نشي کېناستي عوامو ته صرف چغي وي د خلکو نزانو سره دم بي دینه کوي. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. انتهی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 21 رمضان المبارک 1444 هجری دا 12 اپریل 2023. محترم مفتی منیر صاحب چې کوم د انکاری حدیث سلسله شروع و هغه کې یو لوی دوکه چې د عوامو ته ورکوله په دی ورکوله چیرې دی علماء په خپلو کتابونو کې لیکلي دي او زه مولایان نه منم، مفسرین نه منم، محدثین نه منم، فقها نه منم، فلا یعنی 1400 کاله چې کوم دین فقها محدثینو مونږ ته رسولی په هغې باندې د بې اعتمادۍ طریقه د دعوه او په هغې کې عوامو ته ویله چې یاره دا د قرآن نه خلاف دی، واغه د قرآن نه خلاف دی، واغه د منکرین حدیث چې کومه طریقه وي هغه رده وه. د په فقهاو اصولیینو محدثینو باندې رد کړی ول دیو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې السنة قاضیة علی القرآن وليس القرآن بقاض علی السنة. ول سنت دا په قرآن قاضي ده خو قرآن په سنت نه دی قاضي. د هغې خپل مطلب عوامو ته بیانو ورته وی ول یاره د دې مطلب دا چې دا سنت د احادیث چې د په قرآن باندې اوچت دي او قرآن په حدیثو باندې اوچت نه دی. نعوذ بالله. الان کې اول زه د دې مطلب خو زه بیانوم تاسو ته، د دې نه پس بیا تاسو ته راځم لږ تفصیل کوم. اول نمبر خو د دې مطلب ښکاره دی چې احادیث او سنت د قرآن دپاره شرح ده، قرآن متن دی، احادیث شرح ده. د قاضي مطلب دا چې د هغې لپاره فیصل دی، د هغې لپاره شرح ده، د هغې لپاره تفصیل دی. او دغه خپل قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال سورة النحل آیت نمبر 44 پاره نمبر 14 کې فرمایل دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن مونږ تا ته نازل کړی دی دې لپاره چې او انزلنا الیک مونږ نازل کړی تا ته قرآن لتبین للناس د دې لپاره چې ته بیان کې د خلکو ته، د دې لپاره چې ته بیان کې خلکو ته ما نزل الیهم هغه چې نازل شوي دي دیو ته، نزل چې نازل شوي دي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره قرآن شارح ګرځولی دی. نو د قرآن مجید دغه آیت نسته، دغسې نور آیتونه هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال دا د قرآن مجید د پر شرح ده. دویم نمبر دغه کم چې د عبارت پیش کوو، د دې عبارت په باره کې بس خپله تاسو سره محدثینو فقهاو نه پیش کومه چې هغې د دې څه مطلب بیان کړل. زما سره اول نمبر الموافقات د امام شاطبي رحم الله دی. امام شاطبي رحم الله سره دې زمانې څوک مولا نه دی، دا د نن نه تقریبا چې 554 سال مخکې تیر شوی، 654 سال مخکې. دومره زمانه د دې دوانې څوک مولا نه دی چې په کتاب باندې نه پوهېږي او ځان نه لګیا دی. دا د هغې کتاب دی زما سره موافقات د دې جلد نمبر دی 4 صفحه نمبر در دی دې صفحه نمبر 8 ده. دی لیکي فل جواب هم دغه عبارت ذکر کوي به فل ان قضاء السنتي چې د قرآن د سنتو قاضي کېدل علی الکتابي په کتاب الله باندې لیس بمعنی تقدیمها علیه و اطراح الکتابی. د هغې معنی دا نه ده چې دا سنت او حدیث په قرآن باندې مقدم دي او د هغې معنی دا نه ده چې کتاب الله به مونږ غرزو هغه به وروسته کوو، بل ان ذلک المعبر فی السنة هو المراد فی الکتاب فکأن السنة بمنزلة التفسیر والشرح لمعانی احکام الکتاب. د هغې مطلب دا دی چې په سنتو کې د قرآن مجید د الفاظو تعبیر او مراد ذکر شوی دی، وایي که د سنت په منزله د تفسیر او د شرح دی لپاره د معنی او د کتاب الله د احکامو د کتاب الله. او بیا مخکې ودل ذلک او دلالت کې په دې باندې قول دلته لتبین للناس ما نزل الیهم، کوم آیت چې ما مخکې تیش کو چې ته بیان کې خلکو ته هغه څه چې نازل شوي دي، یعنې د قرآن تفصیل به څوک دیو ته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دیو ته کوي. د هغې لپاره بیا دیو ګڼ مثالونه پیش کړي دي. مثلا قرآن مجید کې اقیموا الصلاة تاسو مونځ قایم کوئ، نو د مونځ تفصیل بیا قرآن نه دی ذکر کړی. اوس په مونځ کې به خلک اختلاف کوي، څوک به وایي چې د مونځ معنی دا ده، لغت کې دا لیکلي، څوک به وایي چې دا ده. نه، مونږ به سنت د دې لپاره تفصیل کړی، هغه د دې لپاره فیصل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه نقل او به موږ ته حکم کړی صلو کما رأیتمونی اصلی. دغسې نور دغې ګڼ مثالونه شته. دا زما سره دویم نمبر کتاب د امام سیوطي رحم الله دی. دا تقریبا د نن نه 533 سال مخکې تیر شوی دی. د دې زمانې څوک مولا نه دی. دی په خپل کتاب مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه صفحه نمبر 44 کې لیکلی دی وی والحاصل ان معنی احتیاج القرآن الى السنة او حاصل خبردار چې بشک معنی د احتیاج د قرآن چې قرآن محتاج دی سنت ته
انها مبینه له ومفصله لمجملاته، ځکه چې دا سنت او حدیث دا بیان کوون کې دغه مجملات او قرآن او تفصیل کوون کې د مجملات او قرآن، ځکه خو متن دغه بیلاندې لیکلم د قرآن په یو لفظ کې خزانه ډکې دي، د فصاحت بلاغت سمندرونه پکې دي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سنتو کې او حدیثو کې هغه بیان کړی دی. او دغه سیدار امام احمد بن حنبل رحمه الله جامع بیان العلم د زما سره کتاب دی، د دې جیل نمبر دی 2 صفحه نمبر در دی 333. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې تاسو شو د دې مطلب سره نو فرمایي ان سنت تفسر الكتاب وتبينه، بشک سنت چې د تفسیر کوي د کتاب الله او بیان کوي د وضاحت کوي د امام احمد بن حنبل رحمه الله د نقل کړي په خپل کتاب کې په خپل کلیپ کې نو د ذکر کوي چې د مطلب دا چې د تفصیل دغه مطلب دا نه چې دغه د پاسري درجه د اوچته ده. او محترم مدته تقریبا که تاسو ته پیش کول شروع کوم خبر به ډیره وګد شي، خدا تاسو وګورئ نن سبا چې دا څوک راځي کنه خدا ضرور ته پیش کوم یو من نن سبا چې دا څوک راځي دیو ام دا بیانې یاره دا حدیث در سره زنه منم د قرآن نه خلاف دی پلان کې نه خلاف دی دا زما سره سنن داروي دی د حدیثو کتاب دی سعید بن جبیر رحمه الله تابعی دی هغه یو حدیث بیان کو نو اسفقال رجل فی کتاب الله ما یخالف هذا په قرآن مجید کې خو ردی خلاف موجود دی راته چې مدي د قرآن خلاف دی هغه ورته خدا تاسو اسانه خبره به مونته د حدیثو باندې په قرآن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث دغه لپاره شر به ورته فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم بکتاب الله تعالی منکا د الله بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن ډیر پوی دو هغه شارح ور دی لپاره د اقوال او افعال ورته فرمایل او بیا مخکې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نقل کړي په صحیح سند سره دی فرمای لیوشکو رجل متکن علی اریکتی یو سړی براشي مخکې ردین حدیث دی بیا یو سړی براشي د په تکیا لګولي خپل ځای کې باندې لګا د منشاکر صاحب چې تاسو ګورئ سبق کوي یحدث بحدیثی زما یو حدیث به درته بیانې فیقول بیننا وبینکم کتاب مونږ تاسو ته وایو زموږ تاسو لپاره د الله کتاب کافی دی مړه بس حدیث به کې چاره اوسې دا قرآن نه خلاف دی دا د زنمنم دی بس وایي ما وجدنا فی من حلال استحللنا مونږ چې په دې کتاب الله کې سب بیا مونتریال بس مونږ حلال ګڼل دي او ما وجدنا فی من حرام او مونږ چې په دې کې حرام بیا مونتری حرمنا او مونږ حرام ګڼل دي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبردار وانما حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکه هغه چې حرام کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو مثل ما حرم الله تعالی دا په شان د هغه دی چې حرام کړی دی الله تعالی دینه مکه حدیث سره ان رسول حرم اشیاء یوم خیبر الحمار نبی اسلام د خیبر په موقع باندې سيزونه حرام وګرل چې باقي یو خرو چې دا رسول دغه نه روسته خلک براشي ډډي به لګولي خپ سور کې بریتان به پریغي په ګول به کو کړی او چې مونږ ته د حدیث نه ونم د قرآن نه خلاف دی مونږ تاسو رسول الله او بلکې دا زما سره دی الموافقات د امام شاطبی رحمه الله صفحه نمبر 14 دا د دې جلد نمبر 4 دی صفحه نمبر 14 دا عمر فاروق عن عمر بن الخطاب سياتي قوم يجادلونكم بشبهات القران زرد خلق برای تاسو سره قرآن په شبهات باندې باسونه کوي مجمل آیتونه براخلی تاسو سره باسونه کوي فخذوهم بالحديث تاسو دی په حدیث سره ورونی سي دی سره په حدیث باندې باسونه وکي فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله او بیا مخکې ذکر کې د ابو درداء رضی الله ابو درداء رضی فرمایلی دی صحابي رسول له ان مما اخشى عليكم زلت العالم زیریګم پتا سو باندې زلت د عالم نه وجدال المنافق بالقران او د جګړې د منافق ګوره منافق چې تاسو سره په قرآن جګړه کوي زره دین یې ریګم چې په دیم گمراه نه کی د احادیث سټګي د قرآن نه خلاف دي نو دیم پر مې چې تاسو باندې دین یې ریګم نو محترم ورونو د دې سیس نه بالکل ځان وسه دا قسم مشکلات عقلي د کوسلې ابل ورځ بل مې واورېدو وې تاسو وایي چې دا ګستاخ ته نو بیا ما وجنه ولینا ما سره باسونه ولی کوي د الله بنده او بیا وی د مولانا ټول عمر لګیاري په خپل باندې ګستاخ نه وجدي نور پسې ورلی نو اول نمبر خبره خدا ده چې دا کار د حکومت تر ګستاخ وجل د عوامو کار نه دی دا خو عوامو ته بلاس کې ور کې دغه بیا یو څوک به یو څوک ګستاخ غني څوک به بل څوک بس قتل عام به شروع شي د دې وجنه شریعت اسلامي د غیر پر اختیار حکومت ته ور کړل عوامو ته نه دی ور کړل دویم نمبر دویم نمبر زره تانه ته پوس کوم که دا کار د عوامو شي څومره خلک زیناګانې کې غلاګانې کې ته تر اوسه پورې د چا نه لاسونه کټ کړي ته تر اوسه پورې چا څومره سنګسار کړي بیا موږ سوچ د مولانا نورو خلکو ته لګیا دي قرآن وی نورو خلک خپل په عمل نه کوي الله بنده لږ ځان پوهې کړه عوامو خبرې مه کوه او دریم نمبر ستا د اعتراض خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راځي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو محمد بن مسلمه رضی الله عنه لاړو ګستاخ کعب بن اشرف هغه قتل کو
رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور د حاکم غرستا اعتراض الترازی چې په خپل ګستاخان نو ځل پردي بچي بس ور لګلا عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه سره لاړو بخاری روایت ته بخاری شریف او ابو رافع قتل کو دغه دنیا ګستاخان ملاوي نو دې څه مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل انتلو پردي بچي لګل په ګستاخانو بس نو داسته بیزه اعتراضات دي او بیزه خبرې دي چې الله تعالی ته هدایت کوي زوام ته چې دغه قسم خبرې د دغه نه ځان وساتي دا صرف د عقل په بنیاد تاسو د حدیثونو انکار طرف ته بوزي مونږ ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرداري را کړې ده چې خلک برازي ډېری به لګو چې مونږ ته حدیث ضرورت نشته دا مونږ ته حدیث ضرورت ده مونږ ته ضرورت ته فقها او محدثینو چې کوم دین مونږ ته رسولې ده په دې باندې زموږ اعتماد دی نن سبا چې اوسو ګر پاسي په خپل حالت دی چې یوې غنټې لپاره موږ سره نشي کېناستي عوامو ته صرف چغي وایي د خلکو نه ځان وسري دم بې دینه کوي دم بېلاري کوي الله رب ذوالجلال دې زموږ مسلمانانو د عقایدو نظریاتو حفاظت وکړي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ